الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم دولسمه حلقه د العروة الوثقا فنوم باندې امام طبرانی یو حدیث نقل کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو منافقو چې مؤمنان ته به ضرر ورکاو تکلیف ورکاو نو صحابه کرام ویل چې راځي زو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریاد وکړو او د دې منافق په مقابله کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مدد وغواړو نو صحابه کرام لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پریاد وکړو د دې منافق نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې مدد دا صرف الله رب العالمین نه غوښتل کیږي اهل علم د دې حدیث تشریح داسې کړي چې هغه اشیاء او هغه چیزونه چې هغه د انسان د وس نه باري د انسان د قدرت نه بهري نو هغې کې مدد دا صرف د الله رب العالمین نه غوښتلی کیږي د انسانان نه په هغه شیزونو کې مدد نشي غوښتلی کېدی په کوم شیزونو باندې چې د انسان قدرت نه وي د انسان په وس کې هغه نه وي او هغه صرف او صرف د الله رب العالمین په قدرت کې او د الله په وس کې نو مدد به صرف او صرف د الله رب العالمین نه غوښتلی کیږي دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا تعلیم ورکو چې کله تکلیفونه او سختین راځي نو الله رب العالمین ته رجوع کوي الله ته خپل پریاد وړاندې کوي الله رب العالمین نه مدد غواړي الله رب العالمین پریاد قبلونکی دی او الله رب العالمین تکلیفونه لري کوونکی دی نو د دې حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې خپل حاجتونه خپل پریادونه الله رب العالمین ته وړاندې کول او د الله رب العالمین نه مدد غوښتل الله رب العالمین مدد کوي الله پریاد قبلی او الله رب العالمین تکلیفونه او سختی دا لري کوي وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين